في تفسير الثاني فقال وأما الظاهر فاسم لكل كلام فاسم لكلام ظهر المراد به لسامع بصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم شرع في التقسيم الثاني. معلم شروع غلا کو بیان اولو دا ذکر اولو دا تقسیم ثانی. تقسیم اول په اعتبار د صيغه او لغت سره دغه وکنه اصل حاصله معنا کړی او وضع. تقسیم اولی د اعتبار سره چې لفظ وضع شی وی معنی د پاره یا ډیرو معنی د پاره دغه. تقسیم ثانی سه اعتبار سره دا تقسیم ثانی د اعتبار سره چې لفظ وضع شوی د یوې معنی د پاره لفظ او وضع شوی د یوې معنی د پاره دغه معنا و لفظ نه کومې طریقې سره اخیستل شي. تقویل تقسیم ثانی فی بیان فی وجوه البیان سمویل ولدی فی وجوه البیان تقسیم ثانی کو طریقو دا بیان د معنی کې دا من ذالک اللفظ دغه لفظ نه لفظ موضوعانا معنا کم طریقې سره اخلي کم طریقه وی کم انداز وی هغه تقسیم ثانی دی بیان کې دا. تقسیم ثالث د اعتبار سره دا لفظ موضوعا څلور وړو کې لفظ ده. لفظ موضوعا لفظ وضع شوی د ایمانی د پاره اوس د لفظ استعمال څنګه ده. لفظ استعمال پر معنی کې حقیقت دا مجاز دا صریح دا ورو ٹھیک شلو. ادبن تقسیم رابع هغه د لفظ موضوعات ده. باقي خبره ده چې لفظ موضوعات قسم ده. لفظ موضوعات لفظ وضع شوی د یوې معنی د پاره یوې معنی د پاره او دا معنا اخیستل د دغه لفظ نه د لپاره په دلیل په کوم انداز نسی یا به دلیل نسی په عبارت النصر یا په اشاره النصر یا دلالت النصر او یا اقتضاء النصر سره تقسیم او کنه دا که تاسو یاد شي ما غواړم چې خط تفصیلا ویډیو دی هغه په حواله باندې دا صدا صحیح وشرح دا دورار سامی اچھا تک سوا مدرسین شي نو دا به دې مقام نور نوار حل کولو د پاره به تاسو دورار سامی ګورئ. نور نوار دا ځایګین چې وی چې شروع شای حل کړی نه دي سوای دورار سامی نه کی دورار سامی حل کړی دا وایي ابي شردا. ثم شرع فی تقسیم ثانی متن شروع کلا په بیان اولو دا ذکر کولو د تقسیم ثانی کی شابه فقال متن څه ویلو پس دا بیان نه کوي چې ویلی وچ التقسیم ثانی فی وجوه البیان من ذلك اللفظ وهي على اربعه اقسام. سبب اقسام لیکنا خدای تاسو اجمال کتاب اول کی ویلی مولوی جون وی متن وی چې بار ورسره خبر نشي کوله البته مدل ویلو سره اقسام دي ظاهر نص مفسر اور محکم دغه دغه یو موسره مقابلات ذکر کی اشاره. فقال ماتن ویلو تقسیم گئی کنه ماتن واما ظاهر قسم اول تقسیم ثانی قسم اول واما ظاهر هر چی ظاهر ده کم سو ده ظاهر معنا ظاهر ده نه لفظ ظاهر ده واما ظاهر ظاهر فاسم لكلام ظهر المراد به لسامع بصيغته. ظاهر اسم لكلام دا نوم دا کلام دا پارا چا دا پارا کلمه نه دی کلام یې دی وجدا چې تقسیم ثانی په بیان اولو دا ظاهر اولو دا معنی کې دا چې معنا هایلایټ کې معنا اوچته کې او ظهور دا معنا دا په مفردات نه کې دا په مرکب باندې کې چې معنا ظاهراوی نو خپل نه ظاهریږي تبي څه طریقې سره ظاهراوی دغه ترکیب وکړه دا ځکه اشاره کوي کلام ته وایي فاسم لکلام ظاهر نوم دا دسه کلام دا پارا کوم کلام دسه کلام ظهر المراد به چې دا کلام ولا مراد کلام ولا مقصد کلام ولا معنا. اسم لکلام نوم دا اسم لاندې ولیکل نوم علم فاسم لکلام دا علم دا نوم دا لکلام دسه کلام نه پارا ظهر المراد به ای ظهر المراد منه چې د کلام ولا مراد
دا به واضح وي ظاهریږي به څنګه به ظاهریږي چا ته به ظاهریږي لسامع اوریدونکي ته به ظاهریږي بصيغته ای بعبارته سو بصيغته بعبارته نفس عبارت سره ما ته عبارت ویلو خلی باندې ما عبارت ادا کولو سره مخاطب پوښ کړو څه ته ویل شو ظاهر ویل شو ما کلام چې ما کوم کلام ادا کړو چې ما عبارت ویلو ما عبارت ادا کولو سره مخاطب په دې مطلب پوښتنه چې معنا دغه ده معنا ما کلام څه ویل شي ظاهر پوښلې ظاهر چا ته ویل شي ظاهر تاسو لفظ ته ویل شي تاسو کلام ته ویل شي چې نفس اوریدلو سره دینه مراد اخیستل شي نفس اوریدلو سره دې ولا مراد ظاهر ٹھیک شو لګنا کته دا وایم کتاب بند کا تا کتاب بند کرو کتاب بند کا تا کتاب بند کرو خدا کا ظاهر دا کام شابه هو لا يحتاج الى الطلب والتامل كما في مقابلاتها ولا دا اوس مولا جوان هي مولا غي چې نوم دا کلام نه پاره چې مراد به ظاهر وي نفس اوریدلو سره او ټیک شو چې نفس اوریدلو سره شنو نو دې ته تعامل سوچ کول د ضرورت نشته بعد شابه هو لا يحتاج الى الطلب والتامل لا يحتاج دا کلام ظاهر یا لفظ ظاهر دا محتاج نه ده الى الطلب والتامل سوچ کولو ته چې اوس باندې مخاطب نه دی باندې لکه دې مراد څنګه ظاهر او ما څنګه وته فلري معنا اخلا معنا نه بدري معنا شامل شابه سوال كما في المقابلات كما في مقابلاتها سره چې دې په مقابلاتو کې دي مقابله څوک ده سرور اقسام ده دي دې مقابلات خفي مشکل مجمل او متشابه خفي مشکل مجمل متشابه سرور اقسام دي ټول محتاج الى طلب دي ټول محتاج الى خدا محتاج طلب محتاج نه ده وجدا چې دا نفس صيغه سره نفس عبارت ویلو سره د دې ولې معنا او مراد دا واضح نشي ولا يزاد على صيغه ولا يزاد على شيء على صيغه شيء اخر زید کړي شوی نه دي على صيغه لفظي صيغه باندې سو شيء اخر بل څه شي چې ماته دا څنګه کړي وي مولا جوړ لګیدا مولا جوړ وای چې دا د دې ولې مراد صيغه نه ظاهري کی ماتن سبل قید په زیات نه کړو تعریف کې چې دا سی ویلې وي بصيغته مع السوق سوق چلاول معنا ده قسم معنا ده مع السوق دا قیدونه پکې نه ولګول قیدونه پکې نه ولګولو قیدونه پکې نه ولګولو وجدا یو قید ضرورت نشته کنه قید به الله کولې ضرورت وځوي دې ضرورت نو شابه ولا يزادو على صيغته زیات کړي شوی نه ده او تعریف د ظاهر کی صيغه باندې شیء اخر بل یو ټکه بل یو شی بل شی بسوي من السوق وغيره قصد من السوق وغيره سوق یا تخصیص وغیرہ شابه کما فی النص سره چې د سوق دا قید لګول شوی دا فی النص کو حتى ضرورت وو ضرورت نو شابه سویا فخرج هذا كله من قوله بصيغه الله السلام علیکم انا نو جی الو خیر دی جی پیسے تو ملا نہیں دی هذا كله فخرج هذا كله من قوله بصيغه هذا خرج هذا كله طول اقسام كم دي نص مفسر محكم دا طول وتلو چا نه وتلو شاباش تعریف ظاهر نه وتلو چا سره وتلو من قوله قول دا ماتن سره کوم قوله بصيغته دا عبارت غلط ده کتاب کی صحیح کړي بصيغته لیکل دا بصيغته دا بصيغته قید د وجنا كل وتلو شاباش وای مختبر لكن يشترط في هذا كون السامع من اهل اللسان ان يشرط بکشتا دا مویلو چې ظاهر هغه کلام ته ویل شي چې د مراد مو واضح وي د مراد مو معلوم وي مخاطب ته نفس اوریدل کلام سره دا کلام معلوم وي دا اله معلوم يشرط بکشتا هغه دغه دا چې د محتوا له مخاطب دا اربیدان وي دا اربیدانی په عربی پويږي دا کلام عربی کې وای سره په اربیدانی په اهل لسان مو پويږي خو چې څه وایي وایي نو اله دا ظاهر هغه د ویل شي چې کله مخاطب اربیدان وي به د نفس صيغه سره معلومیږي
اسنه چې سړی الوداع دی پښتون وي او ته وایي چې ما عبارت استعمال کو او معنی به معلوم پات نه ولې دا ظاهر نه ده نه دا ظاهر ده مخاطب څوک وي اب الوداع وي ولكن يشترط في هذا شکلا ولا شوی ده شکل شوی ده في هذا پوچا کی ظاهر کی کون سامع من اهل اللسان دا کیدل د سامع من اهل اللسان دی زبان والو نه چې په زبان کوي عربي وایي شاباس وفي ازدياد لفظ الكلام اشاره مولوی جوان وایي چې ماتن په تعریف کې استعمال په لفظ د کلام اسمون لکلام دا ویلو اسمون لکلمات نو ویلو دې سره وایي اشاره وکړه وفي ازدياد لفظ الكلام او زیات اولو دا قلا اولو د لفظ کلام سره اشاره وکړه ماتن اله دیتا ان هذا التقسيم چې تقسیم ثاني ان هذا تقسیم ثاني مما هغه تقسیماتونه را يتعلق بالكلام چې دې تعلق چا سره وي کلام سره وي ځکه ظهور د معنا ده او ظهور د معنا د مفرداتو کې نه جوړيږي دا په ترکیباتو کې جوړيږي شاباس يتعلق بالكلام قرابي سره چې تعلق دي چا سره کلام سره د قسم رابي ولې قسم رابي استدلال اغان ترکیب غوړي او قسم ثاني ظهور د معنا ده د ترکیب غوړي شاباس كما أن الأول والثالثة سرقي تقسيم أولي أو تقسيم ثالث يتعلق بالكلمات هذا تعلق جا سردا كلمة سردا لكن فأول كي وضع ده تقسيم أول كي وضع مفرد كي بي أو دريم كي استعمال مفردات كي بي شاباس والمراد من الظهور بقوله ما ظهر الظهور اللغوي تفت اعتراض کوي مولوی جوان رحمه الله ذکر کړی دا چې اعتراض کولو بچا باندې خپل اعتراض راغلی مولوی جوان رحمه الله اعتراض کولو په هغه شاهینو د جوړېدو چې دوه ما مولوی جوان رحمه الله اعتراض کولو اعتراض وراره من زاهیکا زوهیکا چا په خندا وکړه په خندا کې د شي من زاهیکا زوهیکا هغه ذکر شوی دا مولوی جوان رحمه الله وایي چا اعتراض وکړي یہ سارے معترض رالو معترض دا اعتراض وکړو چې ماتن لګیدا تعریف دا ظاهر کوي ٹھیک شو کنه ظواهرا د اصل لا ماده شولا معترض رالو وای چې د دې کې چې ظاهر کم دا لفظ ظاهر دا معرف دا دې په تعریف کو چا سره به کو کم عبارت سره کو هغه د ویل شي معرف دا معرف هم سره ظاهر وو چې کله مادن لاندې راپوښولو تعریف کوي معرف راوړي نو الله کې به لفظ ظاهر استعمالوي څه استعمالوي لفظي ظاهر استعمالوي نو دې څه مطلب دا شولو چې ظاهر چې معرف دا مونږ ته دې علم نشته دا مونږ دا حاصلو په معرف باندې څه مطلب دا اول پکې به لفظ ظاهر راوړی دا مطلب دا شو چې معرف دا موقوف دا په پیژندلو دا معرف باندې ٹھیک شولو انا معارف کې خو ظاهر راوړل دي ته په پاده ده ویل نه پاده نشته دا ها دا معارف موقوف شو په بل معارف باندې څه وته ویل شي دې دا ډول ویل شي کنه څه وته ویل شي تا ویلو دا ظاهر موقوف ده په معارف باندې او معارف کې نه ظهور راغلو دا ظهور موقوف شو بچا باندې اول ظهور باندې نو ظهور موقوف شو چا باندې خپل ځان باندې ظهور موقوف شو شو دې تویل شي دواره متویل شي تعریف الشیء بنفسه خپل تعریف کول په خپل ځان سره یو شی تعریف کول په خپل هغه شی سره تعریف الشیء بنفسه نو معترض وایي چې دا واجبات ورکړو معرف کې ظاهر ده او تعریف کې به ظاهر راوړي دا خو لازمي کې دور او یا تعریف الشیء بنفسه تعریف الشیء بنفسه وګورئ ولې جواب دا چې فرق ده پکې کنه اعتباري فرق شته کنه سمې ساده ظاهر چې معرف ده دینه مراد ظاهر اصطلاحي ده ظاهر اصولی ده ظاهر اصطلاحي یا ظاهري اصولی هر چې لفظ ظاهره ذکر شوی ده معرف کې درنه دینه ظاهر اصطلاحي نه دا ظاهر لغوي ده او معنی انکشاف سره ظاهري ده سره وایي واضح کېدل سره وګورئ شولې تو تعریف شي بنفسي لازم نه راغلو نه خو لغوي ده خو معنا دی واضح کول معلوم اول بس وبيجي نو تعریف شي بنفسي لازمو نه لرو مول یو دا ګورې مسټیک کوم ځای ګورې ولا والمراد من الظهور مراد ظهورنا
والمراد من الظهور دا جواب کوي مولا جواب والمراد من الظهور وي مراد ظهورنا چرته کده في قوله ما ظهر في قوله بقول دا ماتن کې چې ما ظهر دا ور دا ماتن کې ما ظهر چرته لیکل شوی دا ما کې نشته ها ما ظهر چرته لیکل شوی دا ظهر کلام دا کوئی عبارت دا ماتن کې خو ما ظهر نشته دا اسم لکلام ظهر المراد دا او مدرسي غادا او مثبت ده دا ویلي چې ما ظهره د مولا جوان غو مستیک ده چې اعتراض د فقولو نو دل سو شو اعتراض پر قرالو والمراد من الظهور مراد ظهورنا في قولي بقول ده ماده کې ما ظهره د عبارت غلط ده دغه چې شمولینه ده وکړه ما ظهره عبارت غلط ده ها سوي عبارت ده عبارت اصل هغه راوالي به شاشي بن دوله وي ذات في قوله فقول ده ماده کې چې ظهر المراد ده وقول دا ماتن کی چې ظاهر له مراد د هغه ظاهر را نو هغه ټیک شلو نو څه مراد د ظاهر نه وی الظهور اللغوي اما عارف کې چې کوم ظهور دا هغه نه مراد ظهوري لغوي اول نو ظهوري اصطلاحي شلو فلا يرد اعتراض لازم نشي مونږ باندې ان هذا چې تعریف کول ظاهر تعریف شی نفسي دا دا مونږ لازم نشي جی فلا يرد علينا مونږ باندې لازم را نشي دا خبره ان هذا تعریف شی نفسي چې دا تعریف د شی خپل ځان باندې نو دا لازم راځه چې ظهور نه ظهور لغوي شلو اول نه مراد ظهوري اصطلاحي ده اسلام وکړه ها اوس کته وې مولوی صاحب مهمانه هو ولې جوړې عبارت جوړ کړه ته سره وکړه دا دا والمراد من الظهور في قوله مراد ظهورنا فقول ده ما دي چې ما ظهر ده ما ظهر ده دا مو ویو چې دا د څه خونه ټیکيږي او ماته دې خونه ټیکيږي خدا سیدا چې دا ما ظهر عبارت ده اوسمیشته ده ما ظهر عبارت تاسو خو بیا لګنه هغه څه کې وایي ما ظهر ظهور تعریف چې کوي الظاهر ما ظهر المراد نو عبارت ده اوسامي عبارت ده اوسامي ده نو کې دې شمول جوانه هم ولا بسو اسيو غیر خستوي ابو یو ماتن دا کنه هغه په بنیاد باندې ما ظهر ده نقل کړي ودي خبره سره دي ده خبره ده دې څو ودي کړي دا وایي شابه ويا برشا وحكمه وجوب العمل بالذي وحكمه حكمه خارزي تقسيم عامو کلو کنه اول قسم ویلو کنه حکم مثال دی اولے دی ظاهر والے حکم دا غدا وجوب العمل بالذي عمل واجب والے دا بالذي بهاري معنی باندې ظاهر امین هو حکم معنا معلومه شوالا مين هو دي چانا ظاهر لفظنا على سبيل دا عمل څنګه واجب وي ځنی مو نه على سبيل القطع واليقين یقینی اور قطعی طور باندې قطعی اور یقینی طور باندې عمل په دې باندې سره دا معنا چې معلومه شوه دې باندې واجب ده شاباس حتی وإذا هما دوی چې عمل واجب ده حتی نتیجه بیانوي مثال ورکوي صح اثبات الحدود صحیح ثابت اول د حدود والکفارات کفارات ولا بالظاهر په لفظ ظاهر سره لفظ ظاهر سره هو ثابت دی پته ولې چې قطعی ده په معنی کې شاباس لأن غايته أنه محتمل المجاز وهو احتمال بس دا انتها بیان کړل چې په طریقې د یقین سره وو عمل به واجب ده او کته خامخا سره ډېر چې لوګي چې بڑا ظاهر ده د سره د څنګه حکم ثابتوي مو یو غټه نه غټه کمزورواله غټه نه غټه کمزوري مطلب نه بیانوم غټه نه غټه کمزوري چې په ظاهر کې ده هغه دغه ده چې ظاهر احتمال ده مجاز لري بس وما یو لفظ دی مجاز احتمال لرل دا دی هغه په قضیت کې فرق نه راولي قضیت کې فرق نه راولي او چې کله به دلیل لري لکه دا انتهایی مرتبه دا چې موږ ډیر لاندې کور مو وایو چې ظاهر لفظ ظاهر کې احتمال د مجاز ساده هغه بغیر دلیل ده هغه بغیر دلیل ده نو بغیر پیله خو مجاز کړل دا قضیت کې فرق نه راولي دیو بیان دا او فرق راولي هغه راولي چې هغه دلیل بدلی او دا من غیر دلیل فلا يعتبر دې اعتبارو نشو پته ولیکل چې دې سره وجوب العمل على القطع واليقين لازم يشرط لأن غايته وجب ينوي ثابتي قولي لأن غايته تك انتهائی کمزور والے دا اسم ظاهر أنه محتمل المجاز چې دا احتمال دا مجاز لري وهو احتمال او دی مجاز احتمال دسی احتمال دا
وهو احتمال اشكم احتمال لري داس احتمال دا غير ناش من دليل شغا پیدا شوی نه د دلیلنا بلکې چا پیدا شوی بل من غیر دلیل لا نو کې برقو لګوي وهو ناشن او هو احتمال داس احتمال دا غير ناش من دليل شغا پیدا شوی د دلیلنا نه دا څه وشي بل من غیر دلیل نو څه وشي حکم ولوي فلا يعتبر دا سه مجاز ته اعتبار نشو ورکوي استوای قطعی نشو باطل ځونی شول نه ظاهر دا قطعی دا ځونی اسلام کلام شابه سو عبارت واما الناس فمزداد تقسیم ثانی قسم ثانی واما النص نص کنا چاته ویل شي رضی فما يزداد وضوحا على الظاهر لمانا من المتكلم لا في نفس صيغته ظاهر ما فما تفسیریه ده فما دس اللفظ ده ظاهر نه بل دی روحه نص ما دس اللفظ ده دس عبارت ده دس ازداد وضوحا چې دا چې د کې ډیر وضاحت ده ازداد چې دا اوچت شوی ده وضوحا جهت د وضاحت نه وضاحت به چا کی وی ازداد فی المعنى وضوحا دا زیات شوی دا په معنی ورکولو کې ډیر واضح دا خپل معنی ورکولو کې مقصد ورکولو کې ډیر واضح ده په چا باندې واضح ده شابه زویا على الظاهر په ظاهر باندې اوبه صدا اوبه ډیر واضح ده دا وسنګ شي لمانن من المتکلمین قصد وجنا داسې قصد وجنا من المتکلمین چې هغه قصد چا ده متکلم والناس کې یو ټکی ده انت هو نفس زغینه معلومی دلو دلته متاتا ظهور دی معنا د ظاهر د زیاته شول ولې زیاته شول ځکه چې عبارت متکلم چې عبارت راوړلو متکلم دغه معنی د پاره د قصدن راوړیو اته قصدن دا نه راوړی دا عبارت څنګه کوچا ته فهم کړه ډایرک معنا معلومه و دلته متکلم قصد کوي چې ما دغه مراد ده ټیک شو باندې متکلم یو معنی د پاره قصد وکړو اب ظاهر نه ني دا مکلمانا تعریف شلو ده تعریف الناس وضاحت ونندا فما داسې لفظ ده داسې عبارت ده نس ازداد وضوحا چې دې کې وضاحت زیات وي خپل معنی ورکولو کې چا باندې زیات وي على الظاهر په ظاهر باندې ولې زیات وي وجه لمعنى او کوي قصد معنا ولا معنا او کوي لمعنى داسې قصد وجنا لمعنى من المتكلم متكلم قصد وجنا متكلم قصد وجنا چې متکلم مو دغه معنی د پر قصدن د عبارت راوړی وي لا فی نفس صيغته دا کوم قصد مو یاد کو چې قصد متکلم وي دا قصد او د معنا نفس صيغه کې ونوي چې چا کې وا دا خبره په ظاهر کې وا ظاهر کې خو ال د معنا معلومی ده نفس عبارت نه دا د نفس عبارت کې نه ده بلکې څه ده دلته قصد متکلم موجوده چې هغه صيغه نه یو خارجي شی ده شابه زویا على ظاهر لمعنى من المتكلم قصد متکلم د وجنا لا في نفس صيغته وتمانا په نفس صيغه کې نه وي دا کوم قصد ده دا خارج نه راغلی چې هغه متکلم وکړو شابه زویا يعني يفهم منه ما لم يفهم من الظاهر دا مولې جمعه ده مولا تاسو توجه بیانوس کې چې دا اوچت ولې شو په ظاهر باندې هغه وجوهات بیانوي وضاحت کوي يفهم منه فهم کیږي د ظاهرا ادلسنا معنا داسې یو معنا داسې مقصد لم يفهم من الظاهر چې هغه معلومیږي نه معلوم فهم کیږي وو معنا داسې معنا لم يفهم من الظاهر چې هغه ظاهر نه فهم کیدله ظاهر نه فهم کیدله خو په دغه انداز نه فهم کیدله دا وجه سوا چې دې کې فهم کیږي به سبب ان المتكلم ساق ذلك اللفظ ساق ذاك النظم لذلك المعنى دې د وجنا چې متکلم چلولې ده دغه لفظ لذلك المعنى دغه معنی ده پاره ټیک شو چې متکلم یو عبارت راوړې دغه معنی ده پاره وي هغه خانه فهم کیږي او ډیره ښه فهم کیږي هغه عبارت نه چې مطلق عبارت اسمه شو شابه سویا لا بمجرد فهمه من الصيغه داسې معنا نه فهم کیږي چې دا به فهم شوی وي دا معنا من الصيغه د نفس صيغه نه هغه نه ده دا معنا بدله ده دا فهم کیږي په قصد متکلم نه نو ظاهر خبره ده چې قصد متکلم نه فهم کیږي چې قصد دې کړی او هغه معنا ډیره واضحه کېږي شابه زویا
والمشهور فيما بين القوم أن في النسل يشترط السوق وفي الظاهر دا فرق بین نبی دی عبارت سره مولا جوان رحمه الله والمشهور فيما بين القوم د اصولین ترمنځ دا خبره مشهوره ده څه مشهوره خبره ده ان في النسل چې په قسم ثاني چې هغه نس ده یشترط السوق و دې کې سوق او چلول دا شرط کړی شوی دي څه وایلو کنه چې ما متکلم کو دا لفظ د معنی د پارا چلولې وي دا وفي ظاهر عدم السوق و ظاهر کې سوق نشته ده ما یہ بات ذکر کرو تا ہمارا فهم کلا مانے معلوم ہوتا تا فهم کتی کرتا تو کہ سوق شتا دا ما دیتا پر روڑے ہو ما خوی بار دی استعمال ہوتا مانا فهم کر ڈالے کو اور نس کی ما قصدن دی مانے دا پار چلا ولے ہوتا عبارت ہو ٹھیک شو بنا مشہور دا کو اصولینو کی دا خبره قوم نمبر اصولین دی دا خبره چې نس کې سوق شتا چلاول شتا دی او بظاهر کې چلاولو نشته دی مرجو ته خوانه لګي وی فیکون بینهما مباینه تو چې کې سوق شته بلکې نشته دا دې کې نسبت د مباینت شي خپل کې وسري نسبت تباین شي په کې خپل کې مباین مقابل شي زیدین مشي شابه زویا فإذا قيل جاء مثال راکوس مثال درګوي فإذا قيل کله چې څوک وایي عبارت وایي جاءني القوم ما تا قوم رالو څه مطلب ده کان نسل فی مجيء القوم ولي عبارت غلط ده متکلم عبارت راوړې دي په راوچ مجيء د قوم خبر ورکړي شابه وإذا قيل کله سړی وایي دا دې نس مثال شو بس وإذا قيل کله سړی وایي رأيت فلانا حين جاءني القوم ما فلانه کس وکړو کله چې ما تا قوم راغلو ما فلانه کس کتلو چې کله قوم ما تا راغلو دې قوم راتلو په وخت کې ما فلانه کس کتلو شاباش عبارت غلط ده رؤیت خبر ورکول دي کان نسن فی رؤیتی دا عبارت نس ده رؤیت کې رأيت فلانا نو دا عبارت نشولو دا مثال نشولو دی خبر ورکول د رؤیت کی چې ما څو کتل دا اول خبره سو حين جاءني القوم چې قوم رالو نو قوم راتل دا زائد قوم راتل دا ما خبر دې باندې راوړل ما خبر دې راوړل چې ما فلانه کتل دا هر چې قوم راتل ما کې ثابت شو دا څو زائد ما خو دې بچراول نه کلام شاباش ولكن ذكر في عامة كان نسل في ظاهري كان نسل في رؤيتي ظاهرا في مجيء القوم مثال مجيء القوم کی ظاهر تشامل ولكن ذكر في عامة الكتب أن ولكن ذكر في عامة الكتب امو کتابونو کی ولې جو دا خبره خو ورنه کړو چې مشهور فرق بیانوي چې یو قصه او کتاب ورګی نشته وای دا خبره ما کوه وای امو کتابونو کې څه ذکر کیږي امو کتابونو کې څه ذکر کیږي چې نس کې مساوق وی نس کې مساوق وی څه عبارت تاسو دا نس کې مساوق وی هر چې ظاهر کې هغه اطاعت نشته دا چې دا سوق شتا او کنيشته هغه نه مخامشوي ده وګورئ نو دې کې ضروري شولو سوق کې نس کې ضروري شو سوق او ظاهر کې وی او کني هغه اطاعت نشته تاکار بګي نو چې نشته دا دې کې ضروري شولو دا خاص شولو او عام شولو سوق ظاهر عام شو دې کوم نسبت راغلو نسبت هم خصوصو مطلق وکړه او شابه سوې ولكن ذكر في عامة الكتب عام كتابون اصولي کې دا ذکر کیږي ان ظاهرات ظاهر اعام عام ده من ان يشترط به السوق او لا چې سوق پکې شرط کړی شوی او کني شرط کړی شوی نه خاموشي ده او بل والنص يشترط فيه السوق البتة دې کې مخامخ سوق وي او فرق راغلی دا خاص ده بل عام ده وهكذا حال كل قسم فوقه من المفصل والمحكم درجه حالت ده هر یو قسم ده فوقه شغال نس نمبر ده سوق ده من المفصل ولو محكم څه مطلب ده ظاهر نس مراوغه خپل کې مقابله کړه مو دې کې نسبت د خصوص مطلق ده او سره ده نس او مفصل راوغله نس اولو مفصل راوغله مفصل کې دا خبره وی چې احتمال د تخصیص بو پکې ختم وي احتمال تخصیص بو پکې ختم احتمال تخصیص بو پکې وی کنه وی پکې ها وی کنه وی پکې لا نہیں بکی احتمال تخصیص تعویل تخصیص پکې نه وی نہیں بکی هر چې په نس کې بووی کنه بووی احتمال لږ نس کې بووی کنه بووی پکې کېدلې شي نه شي کېدلې نو دا عام شلو او مثلا خاص شلو څنګه به چوغړو کې هم خصوصو مطلق شو پکې راځي محکم راوالي محکم اور دې لاندې مفسر دیکھیں محکم هغه دا چې هغه کې نسخه احتمال نه وي سوي هغه کې احتمالات ټول ختم شوي وي نسخه احتمال نه وي پکې فلاني پر ټول پکې نه دا شو کنه او هر چې مفسر دا د احتمال د نسخه وي
احتمال د نسخ پکې وی او که نه پکې وی او که نه پکې دواړه کېدلی شي پکې دواړه کېدلی شي پکې خاص شو دا عام شو نو دوی ترمنځ نسبت د خصوصو ولې جوړې عبارت هغه مطلب ده چې څلور وړ یو بل سره اغله په ټولو کې به نسبتونه چا جوړېږي خصوص مطلق جوړېږي نه کې تباين شابه ویا وهكذا حال كل قسم فوقه من المفسر والمحكم فإن بعضه تاسي حالت ولې ده وجه حالت څنګه ده ضرورو کنه فإن بعضه أولى من بعض څنګه دې کې بعضونه اولادي بعضونه اولادي په مرتبه کې څه مطلب ده एक नंबर ظهور دا په محکم کې وي 2 نمبر مفسر کې وي 3 نمبر نص کې وي 4 نمبر ظاهر کې وي او کوم بل قسم وي هغه بقید لګوي لاندې کې خدونه پیدا نه پوهیږي ظاهر 1 نمبر نه دا 1 نمبر محکم دا اخر ولې محکم مفسر نص اور ظاهر نو هغه اولادي بر نبرزا دا بقید وي لاندې قید ما لګوا بر بقید وي لاندې قید ما لګوا خو موږ جوړیږي نه پکې ځکه دا وایي فإن بعضهم أولى من بعض بعض قسمونه بعض اولادي بحيث په دې طریقې سره یوجد الادنى في الاعلى لاندې قسم مبارک داخلي ظاهر دا په نس کې داخليدل شي نص دا مفسر کې داخليدل شي مفسر دا په محکم کې داخليدل شي شابه سره فيكون بينهما أي فيكون كل اثنين هر بڑو ترمنځ څه وي عموم او خصوص المطلق هر بڑو قسمونه چې څو جوړاوي څلور جوړاوه لیکن عموم خصوص مطلق نسبت وي شابه سره ورې جوړوي دا خبره ده خبره کول چې یو کې سوق وي او بل کې سوق نه وي او به کې پیدا خبره خوندوره نه شابه سره یا د تجزیه مانو کې فیکونو بینهما وما بین دا نص اور ظاهر کې اختلاف روانو هغه ډول کې نسبت چا سره چلو عموم خصوصو مطلق سره چلو اچ نورو کې سره دولې شابه ده حکم د نص سره وجوب العمل بما عمل واجب والد بما وهغه معنی باندې وضاحه باب زربالا وضاحه هغه معنی باندې عمل واجب دا وضاحه چې کومه معنا معلومه شوی ده ظاهره شوی ده بس عمل واجب ده وکنه په طریقې دی یقین سره مخکې ویلو کنه ها یو خبر شته باندې على احتمال تاویل على احتمال تاویل سره د احتمال تاویل نه تاویل احتمال پکې شته تاویل احتمال پکې تعبیر احتمال پکې څنګه شته کدا عام واخلي تخصیص احتمال لري او که خاص شي مجاز سوې احتمال تعبیر شته پکې څه مطلب ده تعبیر دې ته شي چې لفظ د خپل ظاهر نه چینج کول لفظ د خپل ظاهري معنی څه کولو بدلول ها بد څنګه بدلوي نو بدلېږي یا په عام سره چې عام نه خاص کی عام د تخصیص مخصوص منه الباس سره واخلي او یا مفرد وو سوې شي خاص وو سره دی مجاز ته لاړ پکې او به گئی نو احتمال طویل پکې شته دا خوشاګي نس اول خو واجب ده هغه معنی باندې کوم معلومه شي ورته سره د احتمال تعبیر نه کېږي چې معنا چینج هیڅ معنا چینج شاو ویا وهو به دا سه احتمال تعبیر هو به حیز المجاز چې هغه مرتبه د مجاز کې ده دا احتمال او مرتبه د مجاز کې ده او مجاز احتمال د من غیر دلیل صدا مجاز احتمال من غیر دلیل ده مجاز احتمال من غیر دلیل شلو نو دا قطعی پاتې شلو څه پاتې شلو قطعی پاتې شلو شابه ویا حكم النص وجوب العمل بالمعنى الذي وضح منه وضحت لو یو برکا وضحا په ځلابال وضح منه چې معلوم شي د لفظنا مع احتمال تعویل سره احتمال تعویل نه چې تعویل احتمال پکې شته خو کار په معنی المجاز دا تعویل د مرتبه د مجاز کې وي یقیني ونوي مرتبه د مجاز کې وي هم بغیر دلیل نه وهذا تعویل احتمال لري تعویل څنګه لري وې دې طریقې دي کنه که عام وي مخصوص منه الباز بشي څه بدلو بسو او که خاص وي څو مجاز احتمال بیا پکې غواړو تعویل پکې راځو کنه تعویل ویل شي ظاهر نه چینج کول شاباس وهذا التأويل دا تعویل قد يكون في ضمن التخصيص کله په ضمن التخصيص کې جماعت افراد کرو بسي طب کله څنګه وباسي طریقہ به سبي بین يكون عاما چې ناس عام وي عبارت عام وي يحتمل التخصيص احتمال التخصيص د کرو بسي وقد يكون في ضمن غيره او دا تعویل په کله ثابتيږي په ضمن دا غیر د تخصيص کې تخصيص نه بچ کې سبي دي بل څوک دا يعني يكون حقيقة تحتمل المجاز تلفظ حقيقت وي ظاهر حقيقت نص حقيقت وي احتمال مجاز لري فلا حاجة إلى أن يقال على احتمال تعبير أو تخصيص كما ذكره غيره
ولې جو نه مولا چا باندې چاته اعتراض دفیه وکړه وای څوک مطالب به اعتراض وکړي چې نه دا ماته دا کار ولې نه وکړو ماته نسی ویلې وي بما وضح على احتمال تاويل وتخصيص غټ کې دی وی هغه برغلې وي تاویل مو جوړه په عام کې او مجاز مو جوړه وي چا کې ناغه تخصیص شو دا احتمال تاویل على تخصیص لفظ د قول پکارو تولى قول پکارو وي عامو کتابونو د نور مصنفین چې دي د څو تعریف د په حکم د نس کې تقید لګول د ویل دي مع احتمال تاویل و تخصیص نو ماته ته لګول پکارو کنه ولې جوان جواب ورکړ ولې جوان وای ضرورت نشته ضرورت څنګه نشته دا ما د ویلو چې تاویل ویل شي ظاهر نه اولټ کولې تا ٹھیک شو نو ظاهر نه اولټ کول کله په تخصیص کې وي او کله مجاز کې وي کله مجاز کې خبره ده نو ما خو اول ویلو چې تاویل معنا دا دی چې صرف ظاهر اړول ظاهر چینج کول چې ظاهر د چینج کو چینج کېدل په طریقې کې کنفرټ سره شو نو دا په اعتراض کول مو باندې معنی چې ماده د تخصیص کې د ول مقالو پر جوړ نه وکړه وګورئ شولې فلا یقالون فلا حاجت نشته اله دی خبره ته ایو قال چې څوک اعتراض وکي څو وای دا څو وای چې برته ګول پکارو علی احتمال تاویل او تخصیص تخصیص کې تکه ګول پکارو کما ذکره غیره مثلا من الاوان دول مسلمين ولا قول لا شابه هو ولما احتمل هذا الاحتمال النص كان الظاهر ولما احتمل هذا الاحتمال النص کله چې نص احتمال لري کوم احتمال هذا الاحتمال دغه احتمال تخصیص احتمال مجاز چې احتمال لري وكان الظاهر الذي هو دونه بياخذ چې خان نص احتمال دا تخصیص لري نص احتمال دا مجاز لري مطلب یو چاته کما لویلو ظاهر بالکل اخیری مرتبه دی کېدا چې نص احتمال لري آیا ظاهر احتمال نه لري بل نه لري چې مرتبه کې روچت لري دا خامخا لري نو کان ظاهر هغه ظاهر ودونه چې هغه مرتبه کې کم ده دي نص نه او لا دا لایق دی خبر سره به احتمال لري چې احتمال لري چې تخصیص او دی مجاز ولې او لرل سره دی لرل احتمال نه دا په قضیه کې فرق نه لري شابه ولكن مثل هذه الاحتمالات لا تزوروا دغه احتمالات لرل دا ضرر نور کوي پچا کې بل قطعیت قطعیت تشابه واما المفسر فما ازداد وضوحا على واما المفسر هر چی قسم تقسیم ثانی کی قسم ثالث دا څوک دا مفسر دا فما دس لفظ دا فما دس عبارت دا ازداد وضوحا على النص چې دا بو زید وی وضاحت کی څه وضاحت کی واضح والی د معنی کی معنی ور کول کی واضح وی ډیر او چا باندې واضح وی على النص على النص ونظم على وجه فدسه طریقې سره لا يبقى معه احتمال التاويل والتخصيص چې دې کې باقي پاتې نه وي احتمال تخصیص او دی تاویل او ټیک شو کنه البته احتمال تاویل وکنه چا کې بنس کې وکنه او په دې کې معنی واضح والی کې ور کولو کې دمر واضح ده چې دې کې احتمال تاویل او تخصیص هم ختم شي معلومه چې نه شولا او دې نو مثال ویل شي چا بس سواء قطع ذلك الاحتمال رضا تاویل احتمال ختم شوی دا مله جون بس بسم الله کړي وای پوښي بس کې نو دا وایي احتمال تاویل تخصیص نه لري ولې نه لري خبره ختمه ده هغه وجه بیانوي سواء ان قطع ذلك الاحتمال برابر خبره دا احتمال تاویل ختم شوی وي به بیان النبي صلی الله علیه وسلم او بیان جناب رسول الله حضور پاک خپل بیان کړی وي شاباش بیان کار بیان دا څه دي بیان کار مجمله لفظ مجمل عبارت مجمل مراد واضح نه فلهته بیان قادم بفعل النبي صلی الله علیه وسلم میلاو شلو دا مجمل سره داسې بیان چې هغه متون کې او کټکون کې او دا بیان شاوله بفعل النبي صلی الله علیه وسلم پاک فعل سره یو خبره کې اجمال او آیت کریمه کې اجمال حدیث مبارک حضور پاک قول کړو اجمال وبګي حضور پاک رالو بالفعل هغه پریکټیکلی او خلکو دا واضح نشو مفسر نشو احتمال لري حضور پاک فعل نو څه باري شي نو جناب رسول الله یاخذ دې ولې احتمال د تعبیر ختم شوی دا او فعل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم شابه زویا او بقوله فصار مفسر او بقوله یا دې ولې احتمال د تعبیر ختم شوی دی مفسر ولې بقوله فقول جناب رسول الله صلی الله علیه بقوله ما خبر بوله صلی الله علیه وسلم په خو ویږي بقوله صلی الله علیه وسلم بقول دا جناب رسول الله فصار مفسر سو ټول شوی دی مراد واضح ده بالکل واضح ده چې احتمال پکې نشته ده خو مفسر ته ویل شو ده ویل شي شاباش
أو بإيراد الله تعالى او بإراد الله كلمة زائدة ينصب به باب التخصيص والتعبير یا داسې چې احتمال د تعبیر ختم شوی د مفسر کې څه وجې نه الله تبارک وتعالى په حکم بیانولو کې یا یو ځای کې عبارت راوړلو کې داسې یوه کلمه راوړې ده داسې یوه کلمه یو ټکی راوړی وي چې هغه کلمه خپله باندې اشاره کوي چې لکه تعبیر نشته پکې تعبیر پکې نشته پکې تعبیر ختم شوی ده که نه یا تعبیر ختم شوی ده بإراد الله تبارک وتعالى پر اورلو د بل تعالی سره وړي کلمه ده داسې کلمه زائدتن چې مقصد باندې زائد وي زائد درس نه ده مقصد نه زائد وي دې څه کیږي ينصب بها باب التخصيص والتعبير هغه کلمې سره زائد کلمې سره وو د تخصیص او د تعبیر باب څه کی باندې بس نشته فسجد الملائکه كلهم اجمعون خبره خبر شوی ده کو څنګه ده فسجد الملائکه ټول پر شوی نه و بكلهم اجمعون عبارت الرول سره باب د تخصیص باندې شابه سلام مخکې بدل وای مثلا مخکې روان دي خنده سره بیان د ماتن خاموش نه ده ماتن ورسته مثال کوي چې کله کول باز ته ختم دي شابه سلام كما سيأتي وای کما سيدن قریب تفسر مثال کې راشي شابه سلام وحكمه هو کمی سلام ومسر والے وجوب العمل به عمل واجب والے دا علی به چا باندې او معنی باندې چې کومه معنا معلومیږي پاره باندې عمل واجب ده علی احتمال النسخ ای مع احتمال النسخ سره د احتمال د نسخ نه چې نسخ تعبیر خو بګی نشته ده تخصیص هم بګی نشته ده خو نسخ پکې ده نسخ بګی نسخ احتمال شته کله دا تعریف او چې کله جناب رسول الله دنیا کې وو هغه د احتمال او چې وحی راشي او د پاک منسوخ خپل قول سره فعل سره هغه جناب رسول الله دنیا نه لاړو اوس دانشته ده څه وته ویل شي غلط شمه هغه مفسر ده کنه مفسر کې احتمال نسخ شته او شته بګی وجوب العمل به عمل واجب والے په معنی باندې علی احتمال نسخ سره د احتمال د نسخ نه چې دا منسوخ شي دا منسوخ شي خدا دا چې نسخ احتمال پکې وو په زمانه د جناب رسول الله چې حضور پاک زنده او نسخ خبر ممکن او چې منسوخ کی څو به منسوخ دی شاباس لکه یوسف حكم المفسر وجوب العمل به مع احتمال أن يصير سره د احتمال ان يصير منسوخ چې دا یو آیت کریمه منسوخ شي وهذا د منسوخ والے فی زمان النبي صلی الله علیه وسلم حضور پاک زمانه کې اما فيما بعده هر هغه زمانه چې حضور پاک نه ورسته ده فكل القرآن محكم لا يحتمل النسخ اوس په مصدر نشته قرآن څه ده محکم شابه وایه وأما المحكم فما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل جی ګنټه څو بجې ختمېږي محکم چا ګنټه په خرید کې میلاو شي ها وګورئ چې څه په کوي دا ډول د بالښت لګا Lagi mau apa? Kita lihat tidak ada.